د بېنظیر او احساس کفالت پروګرام د پاره چې کم سروې شروع شوی د دې لپاره کم شیونه لازم دي چې دا به تاسو د ځان سره وړئ. ځینې کسان خو به د دې سروې نه خبر نه وي، نو د کومو کسانو چې شناختي کارډونه بلاک شوي د بېنظیر روپیو ته میلاوېدلي او هغه بندي شوي وي، دغه شانتې هر کومو کسانو ته دا روپۍ نه میلاویږي او هغه غریبانان دي، نو هغه دا سروې چې دی اوس ځانه دوباره کولی شي. په هر تحصیل کې چې دی د دې یو دفتر دی او دا سروې چې دی په هغې دفتر کې کیږي. لکه د دې نه مخکې چې دی دا کور په کور کېدو، اوس چې دی دا په دفتر کې کېږي. تاسو به دفتر ته ځئ نو خپل سروې به کوئ. نو د دې لپاره ځینې شیونه چې دي دا لازم دي، دا به تاسو د ځان سره وړئ، نو هلو بس تاسو دغه سروې چې دی دا به کېږي. نو هغه کوم شیونه دي هلته به دې ویډیو کې ښیم، خو دا ویډیو یو معلوماتي ویډیو ده. بل دا چې دا ویډیو د غریبانو دپاره ده، مخکې شیر کړئ چې نورو غریبانو ته هم دا ویډیو ورورسي او هغو ته هم څه فایده چې ده دا ورورسي. نو د هغې لپاره چې دی یو شناختي کارت لازم دی، چې شناختي کارت ستاسو سره وي او هغه شناختي کارت چې په هغې کې ستاسو د واده ریکارډ ختلی. شناختي کارت خو د هر کس سره او واده یې کړی، خو ریکارډ چې دی هغه نه یې ورخېجولی. نو ریکارډ چې دی دا به تاسو په نادره کې خېجوئ. که ستاسو شناختي کارت او تاسو واده کړی، نو لاول به خپل ریکارډ چې دی دا په نادره کې ور وخېژئ. نو د هغې نه وروسته چې دی بیا به تاسو سروې له ځئ. بل لا که ستاسو ماشومان دي، ستاسو سره ماشومان دي، نو خپلو ماشومانو له چې دی هغو له به ورسره پارمبي چې دی دا به هم جوړوئ. پارمبي هم د دې لپاره لازم دی. که تاسو کتلی تېر سوی قسط چې دی 9000 روپۍ راغلی، هر کس وی چې 9000 روپۍ راغلی او راغستې به هم ډېرو کسانو، خو د کومو کسانو ماشومان چې وو او هغه به دې کې ختلي وو، د هغو سره رجسټر وو، نو د هغو هغه وظیفه چې ده هغه هم د هغې سره میلاوېدله. نو هغو ته د 2000 روپو نه چې دی هغه روپۍ سیوا میلاوي شوي دي. بل لا چې هر کله تاسو روپۍ راغلی داسې روپۍ راشي یو خو 2000 روپۍ، خو کومو کسانو چې راغستې او د ماشومانو وظیفه یې ورسره ورکړي، نو هغه به د 2000 نه سیوا وي. نو کله چې تاسو دا روپۍ راغلی نو د هغې سره به رسید لازم راغلی، چې رسید راوړئ نو تاسو ته پته لګي. که ستاسو د ماشومانو وظیفه پکې، نو هغه وظیفه چې ده هغه به هم تاسو ته په دې کې شو کېږي. دا د بېنظیر او د احساس کفالت پروګرام په ویبسایټ باندې بار بار د دې په باره کې ورکوي چې تاسو د دې دا رسید چې دی دا لازم راغلی. ځکه هر یو دوکاندار نه، خو کمتر داسې کسان دي چې ګڼ کپان دي. که تاسو ورته ووایئ زموږ 9000 روپۍ راغلی، هغه به تاسو له 9000 روپۍ درکړي، هله بچو کومه وظیفه چې ده هغه به ستاسو نه پاتې کړي. نو هر کله چې تاسو دغه روپۍ راغلی، نو دغه رسید چې دی دا سر لازم راغلی. نو که تاسو ځئ دغه سروې کوئ دوباره، نو تاسو به د هغې لپاره چې دی پارمبي چې دی دا به لازم د ماشومانو وړئ، چې تاسو ته هم د بچو کومه وظیفه چې ده دا میلاویږي. که تاسو پارمبي وې نه وړو، نو بیا به تاسو ته دغه روپۍ چې دي د ماشومانو دا چې دي دا به نه میلاویږي. نو پارمبي او دغه چې دی شناختي کارت دا لازم دی. بل لا چې ستاسو کوم موبایل نمبر چې دی تاسو هلته ورکوئ، چې هغه نمبر ستاسو په شناختي کارت باندې، بل لا چې هغه نمبر چې دی هغه تاسو استعمالوئ. که تاسو هغه نمبر نه استعمالوئ بل کس استعمالوئ، نو که ستاسو دغه روپۍ سره راځي او تاسو ته د هغې په باره کې میسج راځي، نو هغه به هغې بل کس ته راځي. نو لاول به ځانه د موبایل نمبر چې دی دا به هم خپل راوکاږئ او په هغې کې چې دی هغه خپل نمبر چې دی هغه به تاسو ورخېجوئ. نو دا درې شیونه چې دي دا لازم دی د هغې لپاره. بل تاسو سروې له ځئ، نو په هر تحصیل کې چې دی څنګه چې مې درته مخکې وویل د دې خپل دفتر دی او هلته کې به تاسو ځئ، خو هلته کې به دروغ نه وایي. ځکه زیات کر کسان داسې دي چې پاسپورټ یې جوړوي یا یې کسان ښکتی، نو دوی خو هلته اورېدلي چې د پاسپورټ کسان دا بلاک کوي، نو دوی دروغ وایي. نو که تاسو دروغ وایئ او ستاسو هغه ریکارډ ور وختلو، دفتر والته دا پته نه لګي ستاسو دا ریکارډ ور وخېجئ، دا بیا اسلام آباد ته سینډ کړي. چې سینډ یې کړي دلته که ورته وایي زما سره شناختي کارت نشته، او هلته چې هغه په کمپیوټر کې وګوري نو ستاسو شناختي کارت چې دی هغه ته هم شو کېږي، ستاسو د بچو سره ورته هم شو کېږي چې دا بچي د دې سره دي او دا په بهر ملک کې دي. نو بیا ورته غرب نه چې ستا بچه ستا سره اوسېږي او په بهر ملک کې د روپۍ ګټي او هغه تاسو له رالېږي. نو دا کسان چې دی سروې نه کوي، کم کسان چې غریبانان دي هغه به دې سروې کې خپله حصه اخلئ او دفتر ته ځئ. ځکه ځینې کسان چې دي هغو مالي حیثیت برابري، هغه هم د دې سروې دپاره ځي. نو هغو له دا کول نه دي پکار چې هلته لاړ شي او په دفتر کې هسې وچ بیزل چې دی را جوړئ. کم کسان چې د دې دپاره مستحق دي، نو هغه کسان چې دي هغه به هلته ځي او خپل سروې چې دی دا به کوي. د دې نه مخکې کور په کور کېدو، اوس هغو چې دی دومره خرچه به دې باندې نشي کولی، نو هغوی چې دا به مونږ په دفتر کې کوو. کم کسان چې د دې لپاره اهل دي، نو هغه به مونږ اهل کوو، او ځینې کسان چې دي هغه به د دې نه وځي. بیا ځکه د دې کې نمبر ورکوي، نو کومو کسانو نمبر چې د غربت کوي، نو هغه به د دې لپاره اهل وي. که د کومو هغه اوچتې نو هغه ځینې چې دي دا به دې کټ کېږي. نو دغه درې شیونه چې دي دا د دې لپاره لازم دي. که ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ، او د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.